أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د قرآن کریم د فهم حاصلولو د پارا د سمبادیاتو بیان شروع زمونگا نننی درس چې دا قرآن کریم د چا سره خطاب کوي. نو د قرآن کریم مخاطبین دا دو قسمه باندې دي. قرآن کریم دو قسمه خلق سره خطاب کوي. یو تا منقاد ویلی شي او دویم غیر منقاد، منون کی او نه منون کی. دا چې کم نه منون کی دی نو دا پشپک قسمه باندې دی. دهریا، مجوس، مشرکین، یہود، نصارا او منافقین. او منقاد خو یو ډله د منون کی اهل ایمان. نو د قرآن کریم مخاطبین دا په او قسمه باندې شو: دهریا، مجوس، مشرکین، یهود، نصارا، منافقین او مومنین. دهریا دا هغه خلق دی چې دی د سره د الله وجود نه مني، د بدیهیاتو نه انکار کوي. دا ایتیسٹ او کمیونسٹ دی وی دا حوادثات، دا انقلابات دا دی زمانی سره په خپل راضی. مونږ او تاسو چې قرآن وګورو نو قرآن کریم کې د الله د وجود دلائل دا په کثرت سره ذکر کیږي. لکه سورۃ الرعد وګوره. سورۃ الرعد چې کوم خلق د الله د وجود نه انکار کوي، سورۃ الرعد آیت نمبر 2: اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. دیوی اللہ نشتا و دا اسمان چا پیدا کړي دا بغیر دستنو کدا پخپل وجود تراغلی. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. نور تا وګورا، سپوږمۍ تا وګورا،
وهو الذي مد الارض زمکه راخکلی دا اچھا وجعل فيها رواسي نغرونه پکې لګولې دي وانهارانو نیرونو تو ګوره نو میو تو ګوره نو شپې تو ګوره نو رستو ګوره وفي الارض قطع متجاورات نو پزمکه کې وندونه دي نږدې نو باغونو ته د انګورو ګوره فصلونو ته ګوره کجورو ته ګوره دا دلائل دي د الله په وجود باندې دارنګ تاسو سورته نحل وګوره سورته نحل آیت نمبر 3 خلق السماوات والارض بالحق خلق الانسان من نطفه الله اسمانو نوزمکه پیدا کړی دي انسان پیدا کړی د نطفه نام نو زناور تو ګوره نو هو الذي انزل من السماء ماء نوبو تو ګوره دي سارو تو ګوره اسونو تو ګوره نو خچرو تو ګوره نو خورونو تو ګوره نو باران ته سوچو کې نو وسخر لكم الليل والنهار وهو الذي سخر البحر الله رب العزت دل دریاب تابع کړي دي دا ګڼ دلایل دي په سورته روم کې بیا دلایل ذکر شوی دي نو کله الله وی ذالکم الله ربکم دي صفاتونو والا الله تاسو ربم دی او د دې باره کې وهم یکفرون بالرحمن دې د مهربان بچا نه انکار کوي کله وی کیف تکفرون بالله تاسو څنګه د الله نه انکار کوئ تاسو لچا وجود درکو تاسو نوې شته کې تاسو به بیا ختم کینو بیا به وجود درکئ داسې یو ذات یو طاقت شتا خودی سوی وما یهلکنا الا الدهر دهریوی دا حوادثات زمانه راولی دا د دې عجیب ذهنونه دي وليس يصح في الاذهان شيء وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل چته چاته وی رز دا وې بدرز دلیل لا توخیا دا خبره هو غلطه ده دا غته د بدیهیاتو نه انکار کې وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل چې څوک درځي دلیل غواړي چې تو ته وی رز دا نور راخته دی وی ماته دلیل خیا چې رز دا رس پخپل د رس کې دو دلیل دی تأمل فی نبات الارض وانظر دزمکه دی زرغونو ته وګورا دی نباتاتو ته وګورا دی بوټو ته وګورا تأمل فی نبات الارض وانظر الى آثار ما صنع الملیک داغ مالک او بادشاہ پیدا کړی کنا عیون من لجین شاخصات وازهار هي ذهب السبيك یو باندې چیو داغه نه چا دلیل غوښتو چې ته الله منی نو د الله په وجود د سره دلیل څه دی نو هغه باندې چیو ته وی ان البعرة لتدل على البعير یوځه کې چې د اوخ پچا پرته ده نو خلک وی دا د اوخ پچا ده کنه چې دې زبانی اوخ تیر شوی دی او دلته کې پچی کړی دی ان البعرة اخو باندې چیو بس دغه ولا مخامخ په نظر راتلارس ان البعرة لتدل على البعير والروس على الحمير چې دا خروپ چې پرتی دي نو دا دلالت کی چې دې ځای کې چا خر سرولی کنه ان البعرة لتدل على البعير والروس على الحمير وآثار الاقدام على المسير او چې د خپو قدمونه داغي نخي جوړی شوی نو دا پتلو دلالت کی چې په دې لار سوق تیر شوی کنه نو فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والابحار ذات امواج الا تدل على الصانع اللطيف الخبير نو دا اسمانونا نو دا زمکی دا دریابونا
دا د دې د یو جوړون کی د لطیف خبیر ذات باندې دلالت نه کوي. هغه یو زمیدار کاکاو هغه سره د یو دهری خبر رالی. هغه دهری زمیدار کاکا ته ذهن سازی کولا چې الله نشته، دا نظام په خپل چلیږي او دا په دې نظام کې یو کشش ثقل دی ارسی ځان طرف تراکاږي. په دې خبرو څه پوهېدو؟ فورس آف ګریویټیشن دی او دا دی او دا دی. هغه زمیدار کاکا سره یو چوکه و د غوانو دی سر ته او ترا واچوله. هغه دا تاسو که کنزل بدر دی شروع کوی، دا تا چې کوم قوت یادولو نو دا خو تما نه والی، خو دې کونټې کې دما دا کونټې زما دا چوکا ستا دې سر راخ کلنو سړی ایله توله کو خباز کس په دې داسې دلیل سره پوهه کی. فیا عجبا کیف یعصی الالہ، ډیره عجیبه ده د الہ نافرمانی کوي. ام کیف یجحد الجاهد ان فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. زمیدار کا کارو لگی اغا تخم روک کی پخاورو کی پزمکو کی روک کی او بالکل اغا پا سیده سیده اللہ روخی جیخا. دخو یو غنم دا سے نیغ نیغ ندے لگا ولی، بس دخو اوشندلو پخاورو کی پٹ کا روکے کا او اغا پا سیده سیده باندے راوخی جی. دا کم ذات؟ دا یو دا اللہ ذات دے. وی ہر گیا کی ہے الزمین روید، دا کمبوڑی چی دا زمکی نا راخیجی کنا وحدہو لا شریک لہو گوید. دغا پا زبان حال سروی چی دا یو ذات دی چی منگا راخیجی. فمن کانت لہو فکرتن ففی کل شیئن لہو عبرتن، خدا چاچی سا فکر او سوچی اغتا پا ہر چیز کی عبرت حاصلی گی. معشوم پا سکول کے سبق وی اغا استاز معشومانو تا ذہن سازی کولا چی العیاذ باللہ دا اللہ ذات دا اللہ وجود نشتا. نوڑو تا بے اگو رے بچو تاسو را دا پنکا دا پکی پا نظر رازی کنا نو پکی شتا، دا ٹیبل پا نظر رازی نو ٹیبل شتا، تاسو را دا چیر پا نظر رازی نو داشتا، دا ڈور پا نظر رازی نو داشتا، دا وینٹیلیٹر پا نظر رازی نو داشتا. نو چی کمسیز پا نظر نرازی نو اغشتا وڑو و توی نجی اغا نشتا. نو ایتاوستا اللہ پا نظر رازی اغی و توی نا نو یلام نشتا. یو مسلمانانو معشومو دیر تیز غور پاسے دو دیر غصہ شو پا دے خبرو. اغا معشومانو توی ملگرو سنگ چی سر اویلا چی کمسیز پا نظر نرازی نو اغا نشتا. تاسو دی استاجی دا دماغ پا نظر رازی اغیوی نده که مازغا و دماغ نشتا لیوانه دیخوا. ستا مازغه خون پا نظر نرازی، ستا دماغ سوچ خو پا نظر نرازی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی دیلا معشومو پا یو مجمع کی یو دہری تقریر کو، اللہ دا ذات نے انکار کو. بیا پا آخر کی دی دہری یو درے اعتراضاتو کو او مجمع چیلنج کا چی دا اللہ نمخ کی سورتا ہوا ہے. دوے میں اعتراض داو کو دا اللہ کم طرف تا مخ دے او درے میں اعتراض داو کو چی اللہ سکی دے وقت کی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا وقت کے لا معشوم دے ور پاسے دا وی صاحبہ تا دا اعتراضات پا دی منبر کری نو زبر دی جوابات پا دی منبر کم خطرہ کشا ادہری راکوس کو چراکوزی کو او امام سے پا منبر باندې کېناسته. امام سے دہری تا وی تالا انسی درزی وی آو آیا یو دوا درے ایک دو تین واحد اسنان سلاسا. امام سے بتوی دا دے ایک نمخ کی سو دہری ایک نمخ کی سنو نوی دا اللہ نمخ کی سنو. تو چھ ایک منی دا ایک نمخ کی سنو منے کانا نظم اللہ یکی یو ذات دی دا اغا نمخ کی سنشتا بس اغا او کنا. تا دوے میں تیرازو کچھ دا اللہ کم طرف تا مخ دے
امام صاحب یو شمع راواغستا هغه بلکا رڼای گیر چاپیر وا امام صاحب توی د دې رڼا مخ چرته دی دهری د دې خور طرف ته مخ دی نو یلام دا ذات دی فاینما تولوا فثم وجه الله وتوی الله وسکی وی الله استغون ته غړ دهری د منبر نه را کوس کو یو ورګی چنه ورخه جو دغه الله دا کینو سړی ګډ وډ شوخه د امام شافعی رحمت الله علیه نه د الله په وجود دلیل طلب شوی د امام شافعی رحمت الله علیه نه چا تپوس کړو چې ترپ پس پیجنې امام شافعی رحمت الله علیه او توی زخ پر رب د توت په پانو سره پیجنما وی هغه څنګه وی تاسو خو وای چې ار یو سیس کې د طبیعت یو خپل اثري دي ته دا نیچری خلق وی نیچری وی د توت خو یو طبیعت دی دغه پانه دا د دې پانه یو طبیعت دی خود دغه د توت پانه چې کله غوا او خواړه نو غشایتی جوړ شو سوټی ته جوړې شوې چې بيزي او خواړي دک د توت پانه نو پچتی جوړې شوې او چې کله د ریخمو چینجو دا پانه او خواړه نو ریخم تی جوړ شو نو چې د شاتو مچوته نسکه وکړو نو شات ته نه جوړ شو پکار داو چې د دې توت د دې پانه نه دی خو یو سیز وته خدا په دې دلالت کوي چې دا یو ذات دی چې بيزه خورینو یو سیستی جوړیږي چې غوای خورینو بل سیستی جوړیږي چې د ریخمو چینجه خورینو بل سیستی جوړیږي چې د شاتو مچې خوري نو بل سیستی جوړیږي دا انقلابات یو ذات راولي د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چا تپوس کړو چې تا سره د رب په وجود باندې څه دلیل دی تر رب څنګه مانی هغه ته یو مزیدار بنگله ده خيستا تک سپینا د هر طرف نه بند ده یو بنگله ده تک سپینا ده د هر طرف نه بند ده نه هوا ورزي نه رڼا ورزي نه د نور تپش اغیتا د نور رڼا ورزي او داغینا یو طرف مات شو او داغینا یو زنده سر روته یو حیوان ته روته لکه دا څنګه چل دی بالکل بند بنگله دا دراتلو لار نشتا د ورتلو لار نشتا د خوراس کاک د رسای لار نشتا هوا ورته نو ورزي دارنګي رڼا ولا نو ورزي یکدم یو دیوال راوغورځي دو حیوان ته وروته دا اگې یادوله اگې د هر طرف نه بند ده کنه نه هوا ورزي او نه رڼا ورزي او سموده بعد داغه یو دیوال هغه راوغورځيږي چرګوټي ته راوځي دا څوک کوي دا د الله ذات امام جعفر صادق رحمت الله علیه بارک راضی د دهریه سره مناظره و لیټ رالو دهریه ډیر چغي سواری شروع کی چې توې نا وخت را له په مونږ د نا وخت کو جعفر صادق شاګردانو توی دا سړی ډیر شور شرغب کوي کنزل وینا کوي 1 2 3 رټینګ ویلا بعضی وخت کې بلدی ضرورت راځي بعضی کس په دلایل نه پويږي ښا وی 1 2 3 سړی راټینګ کو پډنګ ډونګیونیو سخت جمعو ا دې خو را دریاب غو به دی دریاب کې اوسو په اور کې په یخ ساړه کې هغه دهری ورته وی د خته په خاطر می پرې دی د خته لحاظ کې سړی پرې خو دو جعفر صادق وته وی وای دلائل هغه خپل خبر شروع کی جعفر صادق وته وی تا چې وختي کوم خبره وک کنه تا په مناظره بیرلی ته وی د الله رسول وجود نشتا او تا چې وی د الله لحاظ وکي چې کله گیر شوي تا والله ومنلو نو تا مناظره بیل لخوا
د امام مالک رحمت الله علیه نه چا تپوس کړو چې تا سره د الله په وجود څه دلایل دي؟ هغه ورته وی اختلاف الالسنه والالوان، د جبو اختلاف او د رنگونو اختلاف. ګوره مختلف جبی دی پری دنیا کې، اردو، پښتو، دغه عربي، بیا پای کې جدا لهجه او دغه یو طرف تکا زمون مشایخ په اختلاف الالسنه کې وی چې دا کم خلک وی چې اې د یو لسمه ځوانه، نو یو لسمه ځوان هم په پښتو نه پوهیدو. دا پکې بل دلیل شو چې ته ورا مدد شي لوی ځوانه، نو لوی ځوان د لوی ځوان په پښتو باندې سپويږي. دا خو جدا جبه ویا پارسی یا عربي. اختلاف الالسنه د الله قدرت ته وګوره. که پکور کې شل کسان دي، د شلو والو خبرو د بل نه مختلف دی، یو بل نه مختلف دي. د مور आवाज یو شانت دی، د بیبي یو شانت دی، د لور یو شان، د خور یو شان، د نارینه یو شان، د زنانه بل شان. د هر انسان आवाज د بل نه بدل دی. دا چا کړی؟ دا یو د الله ذات دی. الله اکبر کبیره. اختلاف الالسنه والالوان، د هر انسان رنگ شکل د بل نه بدل دی. که دا ټول یو ټاپه وي نو بیا څونه بګرانه وه، بیا به نه چا پلار پیژندو نه به تره پیژنده. بس د زنانو شکل بدل، بیا په زنانو کې د هرې زنانه د بل نه شکل بدل، د هر نارینه شکل د بل نارینه نه بدل. ډېر کم به داسې چې ترونه د تر زامن چې یو یو شاني، خو بیا هم پکې فرق وي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو دهری سره مناظره راغلی وه. امام صاحب لیټ راورسېده، دهری ورته وی تا واده خلافي وکړه. امام صاحب ورته وی واده خلافي مې نه ده کړې، زه را روان وم، خو په لاره باندې دریاب مخې ته رالو، نو پول مول نه وه، نو بیا زه د دریاب په غاړه کېناستم. بیا څه لرګي راله، نو هغه لرګي مخې ته ودرېده، نو بیا ترخز راله، تبر راغی، هغه لرګي مات شو، اره راله، تختې ترنه جوړې شوې، بیا میخونه راله او کشتۍ جوړه شوه. په کشتۍ کې راپورې وتم. دهري په بړک بړک په خندا شوې. د مسلمانانو عالم خو لیونی شوی. دا څنګه وشو چې په خپله لرګي راغی، لرګي ستا ته ودرېدو، بیا تبر راغی او اره راغله او میخونه راله، هغه په خپله کټ کوټ شو او د هغې نه کشتۍ په خپله جوړه شوه. امام صاحب ورته ویل کشتۍ په خپله نه جوړېږي؟ نو وایي نه. وایي دا به څنګه جوړېږي؟ دهري ورته وایي دا به ترکاڼ کاکا اره راوړي، تبر به یې ورسره، ترخص به یې ورسره، هغه به یې برابر کي، سټک به یې ورسره. وایي خلک وړه غونته کشتۍ بغیر د کاریګر نه، بغیر د صانع او ترکان نه نشي جوړېدی. او د اسمانونه او د ځمکې او د ونې او د بوټي دا په خپله پیدا شوي دي. سړی یې ګډ وډ کښه. فبهت الذي کفر. د سکول یو استازو دهري و. دا اوس هم په بار د غټو ښارونو کې او د غټو تعلیمي ادارو کې، یونیورسټیز او کالجز کې بعضې ټیچران وي داسې چې هغه د الله نه لرې، هغې الله نه مني، یا آخرت نه مني. زمونږ بچو ته هم دقه تربیت ورکوي ښه. نو بیا هغې هم دین پورې علماو پسې ډرامې کوي. نو هغه استاذ د ډرینګ استاذو هغه الله نه منه. یو ماشوم ته هوم ورک ورکړی و چې ته به دا سیزونه جوړ کی. هغه چې سکول ته راغی، هغه ماشوم به کاپي راواغسته، هوم ورک استاذ ته ښودو. ډېر ښایسته هوم ورک یې کړی و. د اسمان سینري جوړه کړې وه، پکې ستوري یو سایډ ته، بل طرف ته د رزې سینري، اسمان یې جوړ کړی دی، پای کې د انور ښکلې سینري جوړه کړې ده. دې خوا ورسره اونې دي مختلف قسمه، سروي دي او انارونه او ونې او ښکلې ښکلې میوې جوړې کړي دي.
نمبر خو ولا پورا ورکی خو بیا وتوی بچی ته خو ډیر ماشومی دا سینری تا ته چا جوړی کړي خور دل جوړی کی کرور قبل استاد کته پخپل قابل هغه وتوی سر نه دا ما جوړی کړي دي او نه را دا بل چا جوړی کړي دي دا پکې پخپل جوړی شوی د استاد او د شاګرد جګړه شروع شو استاد وتوی دا د چا جوړی کړي په دا پکې پخپل جوړی شوی اخر چې خبره ډیره وګد شو دا ماشوم دی استاد جی لکه ستاسو دا خیال دا به خامخا چا جوړی کړي و یاو کنه پکې پخپل څنګه جوړې شوی نو چې ته په کاغذ باندې دا یو قسمه مصنوعي سینره دا ته وی چې پخپل نه جوړیږي نو دا پریل کې په حقیقت کې دا اسمان او دا زمکا دا انور او سپوږمۍ او دا ونه او دا غرونه لکه دا پخپل وجود تراغلي دي سړی سم کې لکه نو قرآن کریم کې دا دهریو اغي سره مکالمه شوی د خډيره کمه ده ځکه د قرآن د نزول په وخت کې دا خلک کمو دوی مډاله چې قرآن دای سره مخاطبه کوي مجوس هغه خلکو دی د دوو خدایانو قایلو یو خالق د خیر منو یو خالق د شر منو یو ته احرمن وی یو ته یزدان وی او دا مجوس دا اصل کی میخ گوشت دی میخ گوش دا د دې د مشر نومو میخ گوشت دا د دې د یو مشر نومو بیا چې دا عرب وی نو اغیت عجمی الفاظ باسی نو دا معرب د دې مجوس شو مونږ کې قران وګورو نو قران کې زی په زرازی خلق کل شی الله اغزاد د هر څه هغه پیدا کړی که خیر دی او که شر دا په مجوس باندې رات شو خالق کل شی الله پیدا کون کې د هر یو سیز دی نو دا پکې پچارت شو چې سو کوئی خالق د خیر جدا دی او خالق د شر جدا دی دا پاغي باندې رد شو دا خلق هم د نزول د قرآن په وخت کې ډیر کم دریما ډله د نمنونکو مشرکین دا خلق د قرآن د نزول په وخت کې ډیر زیاتو قرآن کریم چې کله د دې سره مخاطبه کوي د دې تذکرہ کوي نو قرآن کله د دې تعارف کوي دا مشرکین په دوه قسمه باندې دي بلکې د دې دوه قسم مشرکین په دوه قسم نه د دې مشرکینو دوه قسم نظریات او اعمال او عقاید دي یو قسم د دې هغه نظریات اعمال دي چې پای کې دي د اهل ایمان سره شریک دي دی مله منو مومنان مله منی آغا خبره آغا عقیده آغا کارونه چې پاغي کې د مشرکانو د موحدینو سره اتفاقو قرآن هم داغي تذکرہ کړی دا خداغي خلاصه د ځان سره نوٹ کې مشرکینم د الله د وجود قائل مشرکینو دا منلا چې د اسمانونو د زمکو خالق یو الله د انسانانو خالق یو الله د انوار او د سپوږمۍ چلون کې
د دې نور او د سپوږمۍ نظام شمسی نظام قمری چلون کی یو الله. دا هغه کافرانو دا منل ښه چې دا نظام یو الله چلی. په هر یو سیز باندې زورور او غالب یو الله. باران ورون کی یو الله. زمکه تازه کون کی یو الله. د ټول کائنات رب یو الله. هر یو ته پناه ورکون کی یو الله. رزق ورکون کی یو الله. په وګونو کې د اورېدو طاقت اچون کی یو الله. پسترګو کې د کتو طاقت اچون کی یو الله. د مړی نه ژوندې پیدا کون کی د ژوندې نه مړ پیدا کون کی یو الله. مدبر د کائنات یو الله. دا مسلمانانو منل دا مشرکانو منل. دی مشرکانو نور کم کم کارونه کولا. په مشرکانو کې د مستصور موخه رستو بس آیتونه ذکر کو. مشرکینو کې د مستصور مو تاسو به حدیث اوریدلی یو ابو ذر غفاری رضی الله عنه خپل رور اونیس دارا لګلی او چې ته لړشه په عربو کې یو سړی پیدا شوی دی داغه باره کې معلوماتو کا چې دا څنګه سړی دی. چې کله دا اونیس راغی د نبی علیہ السلام حالات معلوم کو واپس لړو رور ورتوي څنګه سړی ویا خو ډېر ښه سړی دی. دا خو دغه وخت کې له مسلمانان نه دی ابو ذر. دا رور ورتوي یأمر بالخير وینهى عن الشر. ګوره خلک د نیکي کارون ترابلی او د شر نه منع کوي. ابو ذر وی زما خپل لو بونس کلمه په خپل ازم وینه میخه. ګوره مسلمان نه دی خو معلومات کوي. انن زمون ډیر مسلمانانو دون کمقل او احمقان چې څوک وته وای چې سپی د نغوګ یوړو نو وخت نه ګوري او سپی پسې منډه وای. اوس ابو ذر راضی په خپل معلومات کوي. راغی تپوس کی د خلقنا اين الذي تدعونه الصوابي. اتاو چې او تصوابي وای کنه کم زیری. دا اوږده واقعیا دا مختلف طرق سره ذکر شوی دا. نو دا ابو ذر وای چې زما د نبی علیہ السلام سره د ملاقات نه مخکم وقد صلیتو بثلاث سنین ما درې کاله مخکم منځونه کړو. یعنی منځونو تصور په اهل شرک کې وو. په دې وجہ شاه ولی الله رحمت الله علیه حجت الله البالغه کې ذکر کړي وکانت فیهم الصلاة. مشرکانو بمسکو. رسوم جاہلیت نمی یو کتاب دی پائی کی لیکلی دی با در رجب پمیاش کی روجیم نیولی. در رجب پمیاش کی یعنی روجم پکی وگورا مشرکانو روجیم نیولی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی وکان فیہم الصوم پدی کی روجم وا. وکانت قریش تصوم عاشورا فی الجاہلیہ. دی قریشو د ایمان روڑو نمخ کی د لسم محرم روجم نی ولا. او دا صحیح بخاری کی روایت هم دی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان قریشن کانت تصوم یوم عاشورا. مشرکینو اعتکاف کو. حرم تبرات لو په حرم کې اعتکاف کو. نو هغه مشرکانو د خانه کعبه نه اعتکاف کو. نن ځان ته مسلمانانو د درگاہونو نه غیر چا پیره ثواب کوي.
نو هغه خشو کدا خشو مشرکانو تلبیه به ویلا خو تلبیه کې به یو ټکی سیوا لگاو لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک الا شریکا هو تملك هو ما ملک رب استاس شریک نشتا هغه صدر دشته چې تاو ته لګي برخه ور کړی دی ښا تای صدر ګرځولي دا به پکې وسره وي عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه تپوس کړو صحیح بخاری کې روایت دی چې ما د اسلام نه مخ کې یو منښت کړی و چې زبا یو شپه د مسجد الحرام کې اعتکاف کوم ګورلا مسلمانی نشتا او اعتکاف کوي او منښت کړی چې زبا یو شپه په مسجد الحرام کې اعتکاف کوم بیا د نبی اسلام وی او په بنظر کا غنظر دی اوس پورا کا ابن حجر اسقلانی ذکر کوي پدی کې د خاموشه اعتکاف مو سرز د پارا دورزو د پارا بدی د خبرونه روجنی ولا خبره به نه کولی تفسیر ابن کثیر ذکر کوي چې مشرکانو د بیت الله طواف کو په بربنډه کو دا په کې دي د ځانه کارونه بدعات وردن نکړي وسو خو کو اعتکاف دا طواف کو او دی بارا طواف په بربنده ثواب غنو وې مونږ چې څنګه دنیا ترالو زمونږ جامې نه وي مونږه پاکو درسره مونږ هغه شان طواف کو ويقولون نتوب كما ولدتنا امهاتنا حج او عمره کولی سماما بن آسال دیر روان دي د خپل علاقې نه عمره ته او دا د بنو حنیفه قبیله مشرو د تعلق د یمامی سره او یماما چې په کومه علاقه کې مسلمۃ الکذاب پیدا شیو دی د هغه علاقې د یماما څوک سماما بن آسال د سره خپل سورلیم ور سره وا دی راتلو په مدینه منوره دا خدای اهل شرک نو صحابه غیر کو داره کی پیغمبر ته بوتل صحابه ته نسورلیم واغستا دی نبی رسول سلام ته وی چې ستا پوجانو ستا مرګرو زمانہ سورلې غسته دا او ګوره وانا اريد العمره ز عمره تزم دی مشرک عمره تزي الله بیا هغه واقعیا دا نبی رسول سلام صحابه ته دي ستنی پورې وتړای جمعات کې تړلې دی بیا چې یو شپه تیر کړي نبی رسول سلام ته څه حال دی وتوی ک پرې دې می احسان بده منم اک وجنه می زما وسو پیدا شي بدل به میوالی تپوس به می سوکو کی ښا ان تقتل زاد من پدویم سبا بیا بے دغه وي پدریم سبا نبی علیہ السلام دې پرې دوي بس اوس درې ورځې د ماحول ولید د مسلمانانو اخلاق کردار سیولې د اوس د خوخه مونږ زه ماحول تر ادا نه کو سیروزه مې په لګوله ښا سیروزه ولا ګوله جمعات کې خدا غس جبري غون ته سیروزه او خدا سره غسته دي صحابه پیغمبر پرې دوي او دې تلې دې بیا غسل کړي او بیا راغلي وی دا الله رسول کلمه را ته وای هغه ټیم کې مې ځکه نه وی چې تاسو به زموږ مجبور شو تیاری د وجی وي ما ټول اسلام سټډي کو دي سي روزه کې د 3 ورځې کې او بیا دی نبی علیہ السلام ته وی قسم می دی فالله ما ته په دې غونډه زمکا په دې کائنات کې ستانه بدترین څوک په نظر نه راتلو پیغمبر خو د ګل نه خېستاو خدا د زړه ګنداو وسترګې خود ودی خو اندازې د کتو جدا جدا دی چا ته شي ګلونه او د چا سترګو کې شي ګلونه وی قسم می دی په الله ما کان علی الارض وجه ابغض الی من وجهک بیا ورته وی اې دا الله رسوله په الله می دی قسمی
په دې غونډه دنیا کې راته ستا د مخ نه بل محبوب مخ په نظر نه راځي ښه د ړه شیشه ووینځلې شوه بدله شوه ړه پاک شو هغه مجنون لګیا دی که نه هغه څه وایي احب لحبها السودان حتی احب لحبها السود الكلابي لیلا تکه توره وه نو دغه لیلا د توروالي د وجې نه زما خو د تورو سپو سره مینه پیدا شوې ده الله اکبر کبیره دی حجر اسود ښکلولم په دې مشرکانو کې و حجر اسود به یې ښکلاو دا هغه کارونه بیانو چې په دې کې د مسلمانانو د مشرکانو اتفاق و زکات هم ورکو وکانت فیهم الزکات شاه ولی الله رحمت الله علیه ذکر کوي میل مستیا کوونکیو د مسافرو خیال به ساتو په مسکینانو به خرج کو د غرباو مدد به کو عائشہ رضی الله عنها د نبی سلام نه تپوس کوي چې زموږ یو رشتہ دارو داغه نوم دی عبد الله ابن جدعان هغه ډیر قیدیان مزاد کړي دي او خپل ولیم ډیر پاللی او خیراتونه هم ډیر زیات کړي سپیده بدله ورکي کنه به ورکي نو ګوره عبد الله ابن جدعان په حال د کفر کې دا کارونه کړي دي مشرکینو د طهارت هم خیال ساتو مړو د پاره قبر کنستل پای کیو ساروی ذبح کول پای کیو نکاحونه پکیو د غلامانو آزادول وصیتونه به کولو د عاص بن وائل بارک رازی صحیح مسلم کې روایت ده د وصیت کړو زامنو تک مړ شوما ما پسې بسل غلامان آزادوي سل غلامان داغه بیا یو زوی د پسې 50 غلامان آزاد کړیو مشرکینو د خپل بچونو مون عبد الله کې خوده زمون خلق خلابل شان نمونه دي کنه هغه مشرکانو قسم نمونه کې خوده ابو بکر رضی الله عنه نوم سو عبد الله ابن عثمان نو ولیمه کولا دی مشرکانو استغفار کو میراث به تقسیمو خود میراث مستحق به کم خلقو چې چا به توره چلول شو چا په اسبان سورتیا خکول شو مړو ته غسل ورکاو رحم دلی پکې وا چته به خط لیکلو پای کې به بسمک اللهم ام لیکو راځي چې د قران کریم نه د دې مشرکینو د بازي اعمال او کارونه وګورو سورۃ مومنون آیت نمبر 84 د مشرکانو هغه عقاید او هغه اعمال چې پای کې دي د مؤمنانو سره اتفاق لرو سورۃ مومنون اتلسمه پارا آیت نمبر 84 اتلسم پارا آیت نمبر 84 سلور اتیایم نمبر آیت قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون قل او اے نبی علیہ السلام لمن الارض د چا اختیار کې د زمکام د مشرکانو تو آیا لمن الارض د چا اختیار کې د زمکا او هغه څوک چې پزمکه کې دي د دې ټول هر څه اختیارات د چا ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ سيقولون لله زرد چې دی وای دا ټول اختیارات یوازې الله لرام مشرکان وای د دې ټول هر څه اختیارات د چا دي یو د الله په دې وجه کې یو سړی دې ته نوم د توحید ورکي چې زه ډېر توحید بیانوم الله اسمان پیدا کو زمکه پیدا کو زمکه او اسمانونو سمندرونو دا غرونو دا دریابونو انسانانو پیریانو ملائکه دا هر څو دا توحید ابو جهل منوخه په دې توحید کې نجات نشته
دا خو کافرانو منو او اصل توحید شروع کیږي د لا اله الا الله د الله نه. دا رستو مضمون دا روان دی ان شاء الله. قل من رب السماوات السبع. اسی په ایمان وی سړی قران ته نه ناس کنه مسلمانی دی نشي زده کولې. ګوره زمون خلک خودی ته مسلمانی وی چې بس الله خالق دی مالک دی رازق دی. نو دا خو مشرکانو منو. تاسو په خپل قران کې لګو ګوره قل من رب السماوات السبع. او اے نبی علیہ السلام سوک دے رب دو اسمانونو دلوی عرش رب سوک دے دا عرش رب سوک دے دی بوئی دا دی اختیارات دی دا اللہ. قل من بیدیہی ملکوت کل شے. او اے نبی علیہ السلام دا چاہ اختیار کی باچائی دار یو سیز دا اللہ پناہی ورکی دا ہر مصیبتنا ہر مصیبت کی پناہ ورکون کی یو اللہ. دا خلاف سوک پناہی نشی ورکولے آغا مشرکان بوی دا اختیاراتم دی دا اللہ. دارنگی اگو رہے سورت زخرف آیت نمبر 9 پیندیشتم پارا. سورت زخرف آیت نمبر 9 نہم آیت. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. ډیر اهم مضمون دی چې مونږه او پیجنو چې دا خبره خو مشرکانو منو یعنی یوازې په دې کار نه کیږي. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ. که تاسو کې د دینه اے پیغمبره اسمانونه چا پیدا کړي نظمکی چا پیدا کړي لَيَقُولَنَّ نخام خادی وائی پیدا کری دی اسمانونو زمکو لرا زورور بادشاہ العلیم پو پارسو اللہ پا حرس زورورم منا او اللہ پا حرس باندے پو یهم منا. سورت لقمان آیت نمبر 25. سورت لقمان پندشتم آیت. سورت روم پس لقمان دے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ چې دا مضمون ذہن کی کینی دا قرآن کې سو ظاہر آگلے خو تو قرآن تا نوے ناسنو تا قرآن نور آغستنو تبا پوشوی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ کت تپوسو کی دینا چا پیدا کری اسمانونا ازمکا خامخا دیوائی اللہ. نو تو یا الحمدللہ چې مشرکم دا منی چې خالق دا اسمانونو یو اللہ. سورت عنکبوت آیت نمبر 61 گورے دا سورت روم نمخ کی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یوشتم پارا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ کت تپوسو کی دینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی اسمانو نوزمکه چا خدمت کې لګولن ور اوس پګمه خامخا دیوای شي الله. ورپسې آیت نمبر 63 وګورئ. ولا ان سالتهم من نزل من السماء ماء. کته تاسو کې د دینا سوکرا ورې د بارینه باران تازه کوي پاغي سرزمکه پس د اوچوالینا خامخا دیوای الله. دارنگی ورپسې آیت نمبر 65 وګورئ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. دا موږ سره اړو چې په کومو کارونو کې د مشرکانو مسلمانانو سره اتفاق وو. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ خدا د هغه زمانه مسلمانانو سره اتفاق وګورئ. ښا نن ډیر مسلمانان شتا چې تبا حیران شي ورتا. دا وګوره فاذا ركبوا في الفلك کله چې دی سوار شي په کشته کې او کشته باندې بعد مخالف راشي نو دی مشرکانو دعوا الله چغی کی الله لا خالص کی الله لره چغوال. دا مشرکان چې په مصیبت کې راگیر شي
نو آغا مصیبت کی چغ کی یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. او د دې زمانه چې ځان ته مسلمانان وي اغیب او باو الحق بیڑا دک باو الحق بابا بیڑے مو ڈوبیگی غرقی گو بچ مو کی بگرداب بلا ابتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. اغا مشرکانو بوی یا اللہ خیر یا اللہ بچ مو کی او د نن زمانی چې ځان ته مسلمانان ویلو اغي به مدد کن یا معین الدین چشتی. دا قرآن کریم کې ګڼ آیتونه دي. وګوره مصیبت کې مشرکانو الله را مدد کو نن ځان ته مسلمانان وی یا رسول الله اسمع قالنا پیغمبر ته چغي وی یا رسول الله اسمع قالنا یا حبیب الله انظر حالنا انی فی بحر الغم مغرق. زب غمونو کی ڈوبے ما خذ یدی سہل لنا اشکالنا. اے پیغمبرہ مشکلات آسان کی. او آغا مشرکان سخت پیرالا نو دعو اللہ مخلصین له الدین. دارنگ تاسو گو رے سورت یونس آیت نمبر 31 یولسم پارا. سورت یونس یولسم پارا آیت نمبر 31. قل من یرزقکم من السماء والارض. اے نبی علیہ السلام من یرزقکم سوک تاسو لرزق درکی دا اسمان او دزمکی نام. اے پیغمبرہ دی مشرکانو نا تپوسو کا چی رازق سوک دے. آغا مشرکان وی رازق دی یو اللہ. قل من یرزقکم من السماء والارض. اے نبی علیہ السلام من یرزقکم تاسو لسوک رزق درکی دا برنا او دزمکینا. سوک اختیار مندے دا غوگونو دسترگو دا رچانا تپوس دے دا مشرکینو نا تپوس دے. ومن یخرج الحی من المیت سوک روباسی جوندے دا مڑنا سوک روباسی مڑ دا جوندی دا. ومن یدبر الامر تدبیر دا کارونو سوک کئی مدبر دا عالم سوک دے. مشرکانو نا کتا پوسو کے مدبر سوک دے. فسیقولون اللہ زرد چی دیوائی مدبر یو اللہ محی ممیت یو اللہ رازق یو اللہ مالک یو اللہ. آغا مشرکان وی نظام چلون کی یو اللہ. راش اگو رہے یو کتاب دے السنیت الانیفہ اگی کی وی حضور ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں. دنیا اور آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہے. تو دنیا اور آخرت ټول مرادون دا پیغمبر پا اختیار کی دی. آغا مشرکان وی حاجت روا مشکل کشا و مدبر دا یو اللہ. اور بعضی پکی وی افتاب طلوع نہیں کر سکتا جب تک پیرانی پیر کے نائب وارث پرزن پیر پر سلام عرض نہ کرے. چکل پا پیرانی پیر باندے دغا پاغی بانے سلام سکون کی کنا انور نشی راختے خوا. داو گورا وی امداد کن بند از ہر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر. دین و دنیا را تحقی عبدالقادر جیلانی. وی خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی پردوس اعلیٰ کو مجھے کافی ہے اے تربت معین الدین چشتی کی. زدہ اللہ نہ جنت فردوس نغوارم ما تا دقبل پیر سے ابدا خوری کافی دی ہوئی. دادن تا مسلمانان ہوئی او آغا قرآن و تا مشرکان ہوئی چی چاویم رازقم اللہ مدبرم یو اللہ. وہی صورتی رحمان ہے تصویر میرے پیر کی. زما دا پیر تصویر دا صورت دا رحمان دے وی. اللہ اکبر استغفر اللہ نقل کفر نباشد. صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی
علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی. وی دا قرآن زما د پیر خبری دی، دا دا اللہ کلام دے پاگلا. اللہ اللہ. نو دارنگ دلتوی ومن یدبر الامر، سوک تدبیر کئی دا کارونو. نو مشرکان وی مدبر دی یو اللہ. اور راشد نن زمانے جزان تا مسلمانان وی اغی خپل کتاب کی لکی بندہ قادر کبھی ہے قادر بھی ہے عبدالقادر. بندہ قادر کبھی ہے قادر بھی ہے عبدالقادر. سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر. ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر. دا دی ټول کار عالم تدبیر کون کے عبدالقادر جیلانی دی دا یو لسم ازوان. او آغا مشرکان وی مدبر دی یو اللہ. سورت توبہ لسم پارا آیت نمبر 19 گو رہے. سورت توبہ آیت نمبر 19. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ. اے مشرکانو، خطاب دے مشرکانو تا، ذکر دا قرآن کریم مخاطبین مشرکین ہم دی کنا، دا مشرکانو تا خطاب دے. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام. نو دا آغا زمانے مشرکانو دا خخ کهرونم کولو، دا سمی سمی عقیدی پکی هم وی. او دا نن زمانی سوی وی اللہ پاک تا خطاب کئی او زان تا مسلمان وی تیرے پلے میں توحدت کے سوا کچھ بھی نہیں. رب استا پا جولے کی خسرب توحید دی، نور پا کسی نشتا. کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے محمد سے، کہ سغواری دا محمد نہ غوارا. اگر سر خسرب توحید دے، جو بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. اغی مصیبت کے اللہ را مدد کاؤ. داو گو رکنا وی دا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یو موریدو پسپر باندی تلیو دا تجارت دا پارا. نو التکی کی تجارت او کو ڈیرا گٹے او کا نو ڈاکوانو لوٹ کو. نو دا آغا بل ملک نے چغا کا چی عبدالقادر جیلانی را مدد شلوی ازوانا. وی دل تا پا جیلان کے پخپل خانکا کی جیلانی سے پٹوپونو شو چی مورید می چا لوٹ کو خواہ زیرا مدد کما. نو پانے را ویستا او چی درشو گزارے پہ اوکو بل ملک تا پاناو رسیدا پا کرامت سرا. نو التا پہ یو ڈاکو لگی دا ٹول پزے پر غزی شو. اگا مورید تینا خپل پیسے واپس را واغستی جیبونے والا پاک کا پانے خکل کا استرگو پورے اولا گولا او دارنگی واپس راغی منخت ام روڑلا او جیلان تراغی پانے روڑلا. خواہ داو گور تاسو نمانے اولیاء، دا اولیاء دو نزور دی، دا خلقو تا بیان شوی دی. نو چی تو تا بیاوی ارسا یو اللہ کی نو دا خبر بیا نمان لخوا ویلی پیران پا کیسی دی سو. دا کسی پا کتابونو کلی کلی شوی طول مردہ کسی خلقو تا خلقو کولے. اللہ اللہ. اجعلتم سقایت الحاج، مشرکانو تا خطاب. آیا گرزوے تاسو اوبس کول حاجیانو تا؟ دے مشرکانو پا حجاجی کرامو اوبمس کولی دون خکارون کولنو. وعمارت المسجد الحرام، ابادول دا مسجد حرام، مسجد حرام مبادو. او دی مشرکانو اعلان کردیو چی دا خانکابی پا دی آبادی کی با حرام روپے نے لگوے. دا سی چندے ورطا کولا خواہ عام جماعت نا. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ. دا پشان دا آغا چا تاسو گنے چی ایمان روڑلی پا اللہ پرز دا آخرت جہاد کی پلار دا اللہ کی. لا یستوون عند اللہ، دا دا اللہ پنیز ندی برابر. سورت انفال آیت نمبر 32 گو رہے دے نمخ کی سورت. سورت انفال آیت نمبر 32.
وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا نو د دې منځونه په خوا کې د بیت الله مگر شپېلې او لاسونه پړکول چې دی خوا منځونه به کېده دی بشپېلې وال لاسونه پړکول یا څنګه چې د شپېلې او لاسونه پړکول لدې پیدا نشتا دا رنګ دی مشرکانو منځونه کول داغي اس پیدا نشتا نو دا خو هغه خبرې وی چې مشرکین او مسلمانان دا پکې یو سورۃ انعام آیت نمبر 33 وګورئ د نمخ کی سورۃ اعراف دی د نمخ کی انعام سورۃ الانعام آیت نمبر 33 پارا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون اے پیغمبر مونږ ته پته ده چې غمجن کوي تعالی راغه چې دی وي فانهم لا يكذبونك ديستا تکذیب نه کوي دی تا منی پیغمبر منو ځکه نبی عليه الصلاه والسلام داغي په خوا کې ابو جهل او داغي مرګري ورتیر شو نو ابو جهل دی ډله ورته یا محمد والله ما نكذبك محمد قسم په الله موږ ستا تکذیب نکو وانك عندنا لصادق ولكن نكذب بما جئت به دا ته چې سوي دا قران دا نه من ګوري ښا نو ګوره پیغمبر علی السلام منا منځونه کوله دا دونه کارونه کوله راځي چې اوس لږ وګورو مختصر چې ما به الامتیاز سو اوس هغه خبره هغه عقاید چې هغه د مشرکین سره اختلاف د مسلمانانو د موحدینو ما به الامتیاز سورۃ الاعراف انعام پسې آیت نمبر 70 پدی کې نه لګي ودل تلاری جدا شوخه سورۃ الاعراف آیت نمبر او یایم مخکنا داود علیہ السلام دعوت شروع دی قالو ندی ورتوی هود علیہ السلام تا چې ارس دی منو خو اجیتنا تراغلی مونتا لنعبد الله وحده چې مونږ د الله عبادت کو په توحید سره دلته لار جدا شوخه سونه خو کارونه کولو سونه خو اعمال کولو تعمیر د مسجد حرام کو روجی نیولې د حجاج خدمتونه کولو الله خالق مالک رازق مدبر محی ممیت منو خو قالو ندی ویلا اجیتنا آیا راغلی ته چې عبادت کوم د الله په توحید سره ونظر ما كان يعبد آباؤنا او پریدو آغا چې عبادت کو زمونږه مشرانو ته مونږ د خپل مشرانو د طریقې کار نه منکه توحید طرف ته مونږ را بلې سورۃ یونس آیت نمبر 18 سورۃ یونس آیت نمبر 13 ويعبدون من دون الله دی عبادت کو سوا د الله نام اختلاف پسو مسله سره یاد ساتي کنه مشرکان دون خلقو خو موحدین سره اختلاف په توحید باندې اختلاف پسو په توحید باندې ويعبدون من دون الله دی عبادت کو سوا د الله نه د هغه چا چې نه zarar ورکولی شو نه نفع او دی به حاولای شفاعونا عند الله دا زمون سپارشیان دی پنځ د الله پدی وجه پدی آیت باندې علامہ رازی په تفسیر کبیر کې ذکر کړي چې هغه مشرکانو به عبادت سوا د الله نه د بل چا کو او به موږ د دې عبادت نه کو خو دې د پاره چې دې مو الله ته نزدیکی نو امام رازی مثال ذکر کړي وی ونذیرهم فی هذا الزمان دا تفسیر کبیر کې رازی وای خو افسوس دار سو تفسیر ګوري نه نو
بس ته کسی کا تاریخ وبونه چته نقل کوو غي بیانوا ونذيره في هذا الزمان دا عبارت دا امام رازی ځان سره نوٹ کې اسوس او کاله مخ کې تیر شوی او دا پریشان کیږي ما دا کسی کا تاریخ هر دور کې تیری شوی دی ښا دا جاخی خلکو انبیاء سره چولې وی بیا ورپسې محدثین وګورا مفسرین وګورا داغي د خپل دور چې ته هغه وګوري تا ته بلوي تسلی ملوشي ونذيره في هذا الزمان امام رازی کبیر کې وای د دې مثال زمون په زمانہ کې دادی اشتغال كثير الخلق بتعظیم قبور الاکابر چې ډیر خلق د خپل اکابرو د اولیاءو د مشرانو د قبرونو تعظیم کوي او دی وای چې کله موږ د دې تعظیم وکړو دا موږ د پاره شپارس کوي فإنهم يكونون شفعاء لهم سورة بنی اسرائیل آیت نمبر 46 وګورئ بنی اسرائیل آیت نمبر 46 وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده کله چې یاد کی تو رب ستا په قران کې په توحید سره کله چې ته یو الله نو یو الله نو یو الله اولاد ورکون کی یو الله ذمہ دار د تبو د ټوخو یو الله غیبدان یوازي یو الله قسمتونه خکون کی یو الله برکتون وال یو الله واذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولوا على ادبارهم نفورا ووړي دی پخپلو شاګانو نفرت کوونکی د دې مسلې نه چې مړ دی خو د توحید بیانینو ګوره دشمنی د توحید باندې وام دارنګ سورته زمر آیت نمبر 45 وګوره سلی رښتما پارا سورته زمر آیت نمبر 45 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کله چې یاد شي الله په توحید سره د الله د توحید بیان چې شروع شي نو اشمئزت اشمئزاز سړی غوسه کی او دانګ زړی را تنگ شي او پتندی و سره تیار راشي ته اشمئزاز وی ښا توحید مسله شروع کنه د عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه د قبر نا و یو سړی په الت په هغه علاقہ کې تاویدو په عراق کې طواف ته کو نو یو سړی وته غوسه وکړي دا تسکه دا خو شرک دی مکوا وی الت ورتا هغه مشرک وی انت پنځپیریون ته پنځپیری چې مارا قبر طواف نه منکه سبحان الله چې کمزه کې څوک نن د توحید مسله او رد د شرک خلک وی دا پنځپیری دی ښا او خلک خو خیم دک خلک چې دا خلک وته پنځپیری وای چې دی راته حق خبره کوي دا نور خورا لاسی په بوسو کې وببوزي ټیم را لخرابای دا وګوره وای ذکر الله وحده نو قبل چې د توحید بیان کړي کارځي کې څوک هغه پسې زبس چې په غون عمر کې خلی ته تعالی لګیدلی د توحید مفهوم د توحید اقسام خو پرې دوا د توحید دا ټکی په خلی نه روستي بلکہ البتہ دی پورے خندا کئیو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کله چې یاد شي الله په توحید سره اشمئزت تنگ شي زړونه د بی ایمانو وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ او چې کله وته توحید نه علاوه نوري کسی کې چوغورا عبد القادر جیلانی پلار روانو اول ته یو بوډه ناستور دریاب په خوا کی جړلې عبد القادر جیلانی وته ابي ولي جاړي وې زما خودل ته دولس کال او شو چې ناسته مو جاړما ابي ولي جاړي زما د زوی وادو او جنگ راتلو پکشته کې او دیزه کې هغه جنگ ډوب شوی دی او دا بوډه دولس کال ته جړلې ښا دولس کال وی جیلانی سے بده چې خواشه تروري او چې لاس ورخته کو نو ډوبه بیړې را وېستخه
وګوره که د اولیاءو دونه زور دی نو اوس هم تاسو بعضې پنجاب کې هوټلې وګورئ یو بابا یې جوړ کړي او په لاس کې ولاسې کشتۍ ورکړي دا د 1200 کالو ډوبه بیړۍ راایستې ده وایي بیا عبدالقادر 11 ځوان په لاره روانو دا کیسې ښه په شوق سره اوري ښه یو بوډۍ جړل ته د بوډېګانو کیسې ښه د بوډېګانو نه خبره بل خوا نه اړوي بله بوډۍ مخې ته ورله لکه د ځوانانو خبرې هم پکې کوه که نه دلته ته چې بوډېګانې مخې ته ورتلې نو بوډۍ مخې ته ورله بوډۍ ولې جاړې زما یو نیازبین بچی و او ملک الموت ظالم راغی او سیت یې واغست هغه وی ښه پتې دونه ترس نو وی بس د مرګ د ملک الموت پسې ولګېدو د 11 ځوان ملک الموت مخکې او د 11 ځوان ورپسې و په دې کې راټینګ کو وی تا دونه ظلم کو د بوډۍ نیازبین زوی دې مړ کو وی یو دوه ته توړ هم ترې ویستې او د روحونو کڅوړه هم ترې واغسته نو بوډۍ ته یې زوی را ژوندی کو وی ملک الموت ته ته په ژړا لړو چې ربه یو سړي را سره ډېر ظلم وکړو الله ورته وایي چې څوک وو وی ربه نوم یې نه راتلو خو خلکو د 11 ځوان وی الله وی چپ زما پې م وس نه رسي دا کفریات به خلکو بیانول ښه دا اوس هم د دې خلکو عقیدې شته چې متصرف او مدبر چې مړي امداد او تصرف کوي خو دغه عقیدې دي که نه الله اکبر نو دا قسمه کیسې چې ورته کې تاتاریان را روانو دغلته مه یخه بس دی چې یخه شي بیا خو شربت شي واذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذکر الله وحده کله چې یاد شي الله په توحید سره د بیمانه خلقونه تنگ شي د توحید نه علاوه ته نوري کیسې کې چې تاتاریان را روانو په یو کلی حمله کوله نو دغه کلی څه خلک رالو دغه علاقې پیر ته وی پیر وی چې غم مه کوئ نو چې کله تاتاریان را نږدې شو که نه هغه پیر صاحب یو کاسه راواغسته او هغه کلی پکې غونډ را بند کړ تاتاریان راله او کلی نو دا شته میډین 400 دا کیسې به کوي خلک ورته وي سبحان الله او ما په خپلو سترګو راغی ما وبني په مې دې ځای کې ولید ملاقات مې ورسره وکړو ښه څو سوه کاله وروستو راغی او ده ورسره ملاقات وکړو دا خلک وي سبحان الله الحمدلله ولا حول ولا قوة الا بالله واذا ذکر الذین نو دغه خلک به د شیخ القرآن او د ابن تیمیه او د ابن عبدالوهاب نجدید دوستانی سو ابن تیمیه ټول عمر توحید بیان کړي او کلک توحید بیان کړي او جنازې د جیل اوته ده بعض خلک وی پلان کیږي چې مولا راوته ابن تیمیه پس خلاف کوي لکه کوي بنه خلاف تاجی بسړې ښا ته د اشنغر وانی باندې غیبه خپل ګن بنخ کار کوي واذا ذکر الذین من دونه چې کله ذکر کیږي سوا د الله نه نور کیسه کتاره وتکه اذا هم یستبشرون چې یرا شمس تبریز بابا ملتان کې روانو نو چاوته غوخه ورکنو بیا ولا ور نو ورکو نو څو غوسه شو سونه خلکو غوخه ورکا بیا ولا ور نو ورکو دا کیسې دی یارا وی غچ غوسه شو انورته وی چې په ملتان راخته شه نو خلک اوس هم په ملتان کې ګرمي سی وای ځکه چې دا شمس تبریز بابا پیدا انور سونه زیره راخته کړي توبه خدای توبه او دا په ملتان کې چې کوم چمتمریز بابا دفن دی که نه دا کټر راپیزي د صحابه و دشمنو دا ولی نه و خو بس خلکو کې کیسې مشهوره دي نو یو د مولانا روم شمس تبریز دی د مولانا روم شیخ دی هغه جدا ولی الله تیر شوی دی واذا ذکر الذین من دون اذا هم یستبشرون سورۃ مومن 12 سورۃ صافات 35 سورۃ سواد 25 نو دینه معلومه شوا چې اختلاف پسو وای شوا اختلاف په توحید په دی وجه توحید دا مسله دون احمد چې دا قران ذکر کوي مختلف عنوانات سره ذکر کوي کله قران کریم مسله توحید ذکر کوي په عنوان الالہ کله د توحید دا مسله ذکر کوي په عنوان التحمید سره کله په عنوان د برکت سره کله په عنوان د تسبیح سره په عنوان د الہ سره ذکر کوي و الہکم الہ واحد
الله لا اله الا هو الف لام میم الله لا اله الا هو شهد الله انه لا اله الا هو سورۃ بقرہ 163 255 عمران آیت نمبر 2 18 سورۃ النساء 171 نحل 51 رعد 30 کله په عنوان د تحمید سره ذکر کړي الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذي خلق السماوات والارض الحمدللہ الذي نزل الفرقان الحمدللہ فاطر السماوات والارض سورۃ فاتحہ 1 سورۃ انعام 1 سورۃ کہف 1 سورۃ فاطر 1 سورۃ سبا 1 د دین علاوہ سورۃ یونس 10 صافات 72 زمر 65 ابراہیم 6 نحل 10 بنی اسرائیل 12 دی کی مسئلہ توحید بعنوان التحمید کل بعنوان د برکت سرا تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی بیده الملک تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام فرقان 1 10 61 مومنون 14 رحمان 78 سورۃ ملک 1 کل بعنوان د تسبیح سرا سبح اسم ربک الاعلى یسبح للہ سبح للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون سورۃ الاعلی 1 بنی اسرائیل 1 حدید 1 حشر 1 سورۃ جمعہ 1 یونس 10 صافات 2 روم 17 ملکل کنا زر لکھے شاباس دا مسئلہ توحید په مختلف عنوانات سرا ازمون استادانو بجدایتون راواړول وی به بهر رنگے کی خواہی جامہ میں پوش من اندازے قدت را میں شناسم کتا ارسنگ طرز بدل کی جامع بدل کی خزد انداز پی جنما الفاظ بدل کی مسئلہ اکر توحید ثابتیو چکلت دا مسئلہ بیانے دا الہ دا توحید دا نو شیطانی قوتون با مقابلہ کئیو خلق بستا خلاف را پاری پراپیگنڈے و تب پروانه کې ګوري ښا چې دل طرف دې چا خبره وکړه ولته مې څوک خلاف شو دیو کو تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تب ذہن نہ داو باسے چې خلق بزما استقبال کوي او لاسونه بخکولي او شاباشي برا کوي نه خلق بستا د قتل منسوبي جوړي نو قرآن د دی مشرکین حالات د مخالفینو د توحید حالات ذکر کړي چې دی به انکار کوي د توحید د الله نام انکارهم ان توحید الله نو کله به دی جدال کوي نو قرآن جدال المشرکین ذکر کوي نو کله به دی وسایل شرکیه پیش کوي نو کله به قیاس فاسده نو کله به یو موږ د پلار نیکه په لار روان یو اتباع الآباء نو کله به اتباع الظن یو ګمان پس روان یو کله په الله خبري جوړی د ځانا کله اتخاذ الولد نو د مشرکین سره قرآن مخاطبه کوي دا مشرکین په سلور قسمه باندې دي مشرکین په سلور قسمه باندې دي شابنن به قرآن مخاطبین هغه بابا سر ته رسول غواړي مشرکین په سلور قسم دي مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالجن مشرکین بالملائکہ مشرکین بالعباد الصالحین دا هغه خلقو چې دی نیکان صالحان د الله سره شریک منل د دې ابتدا د نوح علیہ السلام د قوم نشوي وا ځکه کې کان بین آدم و نوح 10 قرون كلهم علی الاسلام د آدم بابا نه د نوح علیہ السلام پورې 1000 سال تیر شوی دا خلق په اسلام باندې قرآن کریم چې کله په مشرکین بالعباد الصالحین باندې رد کوي مختلف انداز سره کوي یو سو آیتونه قرآن کې راواړوي نور نمبر ځان سره ولیکي سورۃ مائده آیت نمبر 116 دې ته ډیر زیات خیال وکي ځکه ډیر داسې پوهه خلک شته خلقو توحید دا په خوا مشرکانو بوتان را مدد کولو دا کم چې دا بوتان زوتای کنه د قرآن نه خبري سورۃ مائده آیت نمبر 116 سورۃ مائده آیت نمبر 116
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ چې کله به وی الله پرز د قیامت یا عیسی زوی د مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله آیا تا خلق تویلیو چې ما او زما مور په خدای سره ونیسه یعنی خلق عیسی علیہ السلام دغه مور په بندګۍ سره نیولیو ایته بندگی کولا ایته د خدای درجه ور کړې وا دا بوتانو عیسی علیہ السلام بوتو مور بوتو دا عباد الصالحینو خلقو د دې بندگی کولا دارنګه سورته توبه آیت نمبر 30 سورة توبہ آیت نمبر 30 وقالت اليهود عزیر ابن اللہ ویبا یہودیانو عزیر علیہ السلام دا اللہ نے ازبین دے نازولی دے ویبا نصاراو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نازولی دے دا بوتان خونو پیغمبران دی دیوی دا نازولی دی اللہ رب العزت دا دینا مجبوری گی ازمون دے پختانو بدان نوی چی دا اللہ نیاز بینان او نازولی دی اللہ والا رضی ورکڑی دی دا سی باغی وی وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ سورة صوافات 125 نجم 19 افرائیتم اللات والعزا لات و عزای پا خدای سرنی ولیو دا لات چیو کنا نو دا نیک انسانو کانا یلت السویق للحجاج دب حجانو تسطوان جوړل دونا نیک سړیو چې کله مړ شو خلکو شکل جوړ کو وی دی له روح راضی او داغه پنوم نظر نیاز شروع کو په قبر من جوری شروع شو لات منات حبلو دی بویدا اکابر د دې شپارس کيو سورة نوح کې داود سوا یغوس یعوق نصر تذکرہ شوی دا ابن قیم سورة نوح آیت نمبر 23 ابن قیم رحمت اللہ علیہ اغاثت اللحفان کی وی داود سوا یغوس یعوق نصر بارکی کانو قوما صالحین دا نیکان خلقو چکل دی ملشو کنا نو بیا شیطان راغی مخ کی وضاحت شوی و شیرس تاسو دا ډیر نیکان خلقو تاسو دی پس خپای د دې شکلونه جوړ کې او بیا راغی د عبادت په خوا کې ځان ته مخه تک دی او بیا رستو خلقو تعویز تاسو مشرانو د دې عبادت کو اغي عبادت هم شروع کو سورۃ اعراف آیت نمبر 194 سورۃ کہف 102 نحل 20 سورۃ حج 73 احقاف 5 مائده 76 پدې ټولو کې رد مشرکین بالعباد الصالحین دی مشرکین بالکواکب مشرکین بالکواکب دا هغه خلکو چې نور ستوري سپوږمۍ د الله سره شریک ګرځولیو او د دې خلکو د دې ستورو باره کې څه عقایدو دی به دا بیجان مخلوق نه دی بلکې دی کې روح دی حیات دی عقل دی او د دې دا عقیده و چې دا ستوري چې دی ته د غیب او علم دی څوک چې په دې ستورو عقیده ساتي کنه نو د اغي باره کې دی ته پوره معلوماتي راحت ورکول شي تکلیف ته اړول شي او دارنګ نیک بختی او بدبختی دا نه په نقصان دا د ستورو حوالو دی د دې ستورو شکلونه جوړ کړیو او داغی تعظیم بیکاو قرآن کریم کی د دې رد شوی سورۃ انعام 76 نجم 49 امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی وئی وکثیر من الناس یعبدون الشمس والقمر ډیر خلق د انوار او سپومه عبادت کوي ويعتقدون فيها انها حيه عاقله ناطقه کسوک د مشرکین بالکواکب پورا وضاحت غواړي نو د عبدالکریم شهرستانی کتاب دی الملل والنحل ډیر زبردست کتاب دی هغه ته بیا رجوع کې
مشرکینو کې بل قسم مشرکین بالملائکه، دا هغه مشرکین چې ملائکه د الله سره حصدار ګرځول او ملائکه د الله لونه ګرځولې، چې څنګه یو پلار د لور نه مجبوریږي نو دارنګ الله د دینه مجبوریږي. قرآن کې د مشرکین بالملائکه رد چې کوي نو د دې ملائکو عاجزی الله ته ذکر کوي چې وګوره ملائک خدان ته وي وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا. سورۃ انعام 100، نحل 57، صافات 149، نساء 117، بنی اسرائیل 40، نساء 172، مریم 19. بل قسم د مشرکین نه مشرکین بالجن دي. مشرکین بالجن هغه خلکو چې پیریان د الله سره شریک ګرځولیو، په دې خد دون لوی جهالت تیر شوی دی. دی الله سره پیریان شریکان ګرځولیو، د الله سره وته رشتہ داری برابر کړي وا. قرآن پہ رد کئی سورۃ انعام 100، سبا 14، صافات 158، جن 6. تفسیر ابن کثیر د کردم بن صائب واقعہ ذکر کړی دا. کردم بن صائب وی زه د خپل پلار سره تلم یو صحرا ته، دا نبی علیہ السلام له مدینه ته هجرت نه دی کړی. وی زمونږه شپراله د یو شپونکی سره چې کله د شپه نیمه ته ورسېده یو شرمخ راغی او د شرمخ یو ګډوري اوچت کو، نو دی شپونکی چغه کا یا عامر الوادی جارکا، اے د دې علاقې ذمہ دارا امدادو کر ورسېګا، یا عامر الوادی جارکا. وی پدې کې د بل طرف نه आवाज وشو مونږ لیدنا پنادا منادن لا نراهو یا سرحان ارسله، اے سرحان پرې دا ګډا، وی ګډه پرې خو دا. وی زو پلار مې حیران شو، مونږ د دې شپونکی نه تاسو کو چې دا څه کیسه ده. هغه وی مونږ دلته د پیریانو زمونږ مشر دی، دا علاقه داغه په انډر کې ده، مونږ داغه په نوم نظر نیاز ورکو، هغه مساتی تاسو وکړو چې شرم خراغي نو چې مونږ ته را مدد څه چغه واله نو څنګه شرمخ ګډه پرې خو دا. مونږ حیران شو. بیا نبی رسول الله راغلی هجرت کړي، مونږ ولا دا کیسه وکا. نبی رسول الله دا شیطانانو، دا شیطانو شرمخ چې بیزه راټینګه کی چاریم بیا نه پریدي، وجنه خو بیزه نه پریدي، دام شیطانو. او دا आवाज چې کو نو دام شیطان کو. شیطانان خلکو ته کیده خرابوي ګوري ښا دې ځکه سړی راوته او خزر راوته او دا خبرې سونه زر زر خوري شي، دا شیطانان خوري خلکو ته کیده تبا کوي. نو دارنګ قران کریم په دې رد کوي چې دا لات منات غزا، نو دا غزا چې ونه دام پیره وخه. بعضی کتابونو لیکي دا نیک انسان خو نیک انسان دا نو دا پیره وا. په بطن نحله مقام کې درې ونه وي، دا د درې ونو په دې میس کې د دې زیو دا به کله دی ونو کې وردن نشو الته نه به خبرې کولی او خلکو به د دې عبادت کولو. چې کله مکه پته شو سبحان الله د پیغمبر کار سوچ لاس ته حکومت راغی، مکه پته شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل یو کارروائی کوي، یو جرنیل لیگی مشهور جرنیل چې دارنګي کمانډو ایکشن ور باندې واخلخه، کمانډو ایکشن خالد بن ولید هغه ولېګلو چې دا یوونه ټکټ کا یوونه چې کټ شو وی تاسو ولید راغي وینه ما سوندري د الله رسول الله ویلل شه دا دوی مونم کټ کا، بیا راغي ویجی هغه مم کټ کا، ویلل شه دا درې مونم کټ کا. چې کله دی لړو دا درې مونو کټ کولو تا الته من جورانو چغي جوړ کی،
پاکی منجورانو اغا منجوران دی غزا تا چغی وی اغزا شدی شدتا لا تکذبی اغزا شدی شدتا لا تکذبی علی خالد القی الخمار وشمری اے عزا پا دی خالد سخت حملو کا دی دانا بچ پاتی نشی گوارے دارنگی ور منڈکا ور باندے لپٹا مو پٹا پہ ور اغرزو دی قتل کا زکا مونگا چتا دیتا دروغجن رانوالے فَإِنَّكَ الْيَوْمَ لَا تَقْتُلِي خَالِدًا کنن دی خالد او نوجلو نو تبوی بزل عاجلا وتنصری نو بیا بر زلت سره وقت رونو چې د داوی خالد آواز ورکو امو تو یا غزا کپرانکی لا سبحانکی اے غزا نن دی خیر نشتخا صحابه کرام سنران خلقو یا غزا کفرانکی لا سبحانکی انی رأیت اللہ قد احانکی او حملہ پہ خالد بن ولیدو کا غبل انم اوالا یو ببر سری جنے جی چنگی وینگی داڑے وی ببر سری وا او اغد آغینا ختم شوا نبی علیہ السلام وی دک غزا و پاربو کے ویدہ غزا عبادت نگی کسا دے والا ختم کا کسا دے و ترلنگ کا ذکر خدا پختو شاعر ویو توری ڈیری دی خزلد خالد غواری تا خالد بن ولید شا جہان ستا دے زید بن عمر بن نفیل دا جاہلیت دا زمانی یو موحدو دی دا حق پا تالاش کی گرزیدو اگدہ واقعہ دا دا آخر کی ویل ربا واحدا ام الف رب آیا رب یو دے که پزرگاو ربو ندی ربا واحدا ام الف رب الدین اذا تقسمت الامور آیا دین دا دی چی خلقو کارونا تقسیم کری ترکت اللات والعزا جميعا كذلك يفعل الرجل البصير فلا العزا دين ولا ابنتها ولا سنم بني غنم ازور التابوسین حالیم دا دی مشرکین بالجن و دا مشرکان رد کو وی کہ دا سے وقت پا عربو کی چی قبیلے کا بت ایک جدا تا کسی کا حبل تا کسی کا سپا تا اے غزہ پہ او نائلہ پر پیدا تا اسی طرح گر نیک ایک خدا تا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا او بجلی کا کڑکا تا یا صوت ہادی عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی نو مشرکین پسو کس مشو کم مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالملائکہ بالکواکب او بالجن دا دا مشرکین سره خطابو بل ڈالا چه داغی سره قرآن کریم خطاب کئی دا یہود دی یہود بے بہبود دی وقت کی اسرائیل او دا سیہون او دا ټول یو دی دی خلق زان موسیٰ علیہ السلام تا منصوب کو موسیٰ علیہ السلام اخیری نبی مانلو تورات اخیری کتاب گرنلو نے بل کتاب مانو نے بل نبی قرآن کریم دا دی تردید کئی دا دی اکثر خلق عالمانو یہودیان سو اکثر عالمانو قرآن پہ رد کرنو دا دی سے اصولو مداحنت کلیر کٹ خبر نکل پختو کے مداحنت تا پا بسو کی اوبا بوتلل وی بسو کے بے اوبا بوتلے دا سے خلق ڈاچ کول لا ڈاچ کول مڑا ایبا پرواہ نشتا کڑے میں گڑھائے ہو دارنگی کار سکے کہ بدعات کے کہ رسمنا رواجون کے دا دونا غلط کار خونا دے مداحنت کتمان حق بے پٹاؤ ترک عمل بے عمل مولیانو تحریب بے کو تلبیس بے کو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی چی زمون پا علماء کے سو قرآن شو پا دی کے دا یہودیانو شبہر آلا او شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ الفوز الکبیر کے وی چی سو کا پا دی زمانہ کی دا آغا یہودیانو نموزج نمونہ قتل غواری نو دا خپل زمانے ناکار مولا تا دیو گوری یہودیان او دا سیم ٹو سیم
دا سو کوئی شاه ولی الله وی شاه ولی الله رحمت الله علیه پاغم د کفر فتوی لګیدلې وی ها د هغه زمانه ناکار مولیانو په لګو ځکه يهوديانو رد کاو دی خلکو ځان له په مدینه کې او بیت المدراس جوړ کړو دی به اوس او حضرت ته نصیحتونه کوله په مکی سورتونو کې د دې تذکرہ د نش برابر ده مدنی سورتونو کې د دې تذکرہ ډیره ده تورات عبرانی جبه لفظو د دې معنی د قانون او شریعت قران کریم چې يهودو سره خطاب کوي نو یو دیره د ایمان دعوت ور کوي چې تاسو ګوري دین منسوخ شوی دی واجب الاتباع دین اسلام دی کله قران دی ته وی تاسو باندې الله سونه نعمتونه کړی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي کله ورته عذابونه پیش کړي دا الله د عذاب نه یریږي نو کله د يهوديانو قباحتونه شروع کی ومن اهل الكتاب ومن اهل الكتاب زکه چې چونکه علماو چې خلق په دوک نشي زکه خلق به ولدا چې مولوی صاحب دی مولا دی نو قران په خردونه کوي چې دا خلق په غلط مولا دوک نشي نن دور کې چې کوم يهوديان دي دغه ایجنډا صدا د نن زمانه د يهودو ایجنډا دا ډیره اهمه خبره ده علما او مبلغینو د پر ډیره لازمی ده یو اختلافات ته هوا ورکول او نوې اختلافات پیدا کول ډلې جوړول نن په پاکستان کې په دوه مرډل نه جوړیږي سیاسي ډله جدا او دغه مذهبي خلکو کې جدا پاکستان کې د شر او نزيات ډلې دي ښا سیاسي ډلې فتنې راوچتول خلق د خپل ژوندۍ نه مایوس کول دا دغه جندره چیرې نشته چا پسې لړ شو حق پرستم نشته عالمانم نشته عالمان په خپل میس کې اعلان دی او بد داسې د مایوسه یو پیزا په خلکو کې جوړول الحادی نظریات خورول الحادی نظریات د دین د خلکو نه داغي حتی کو بیزتی کول او دایس پکاوي کول چې کوم رجال دین دي په معاشره کې چې کوم علما مدارس د دین مهنت کوونکي دي کنه د خلکو زړه د اغینه متنفره کول د طالب نه د مدرسې نه د مجاهد نه دا د خلکو په نظر کې سپک ښکارا کول بل د قانون اسلامی خلاف کول قرآن چې پدیرت کوي چې ګوره دی انبیام وجل دی دین بدلاو دی دا کول د دې سره مکالمه زیات تر په بقره کې شوی سورته بقره کې سورته بقره 61 65 67 49 50 52 54 55 58 59 بل ډله نسوارا دي نسوارا دا بے تحقیق کار بے کاو علمی خلق نو دی داسې د ځان از برګان غونته جوړ کړیو بعضې کسي که نه علم ورسره نه دمونم شروع کیو الله اکبر کبیره د پیرې په جامه کې کار کو عیسی علیہ السلام اخیری نبی ګڼلو انجیل اخیری کتاب ګڼلو قرآن دیله د ایمان دعوتم ور کوي د دې خباستونه خلکو تخکار کوي چې خلک ور باندې گمراه نشي ځکه جامع سپینا چولې د پیرانو جامع چولې دا شکل لوباده د نیکانو خلکو جوړه کړي دا خو نن دور کې دا عیسایان زیات تر د يهودو سره ملو دي دا امیان خلکو بغیر د سند او تحقیق نه به خبره منله که چا به ته ارس وي نه ارس به نه منې کنه سند پته به ګوري بیا وروستو دور کې د دې انجیل دا سلور انجیل او ګرځیدو ځکه اصل نسخه خو ردیرو که شوې ده یو متا انجیل یو یونس انجیل یو لقاع انجیل او یو یوحنا انجیل دیر تسلیس دا کی دیم قائلو د دې سره زیات تر خطاب په ال عمران کې شوی دی سورۃ ال عمران آیت نمبر 35 61 بل ډلا
په غیر منقادو کې په نه منونکو کې منافقین دي. منافق په دوه قسمه باندې دی، یو منافق اعتقادي او یو منافق عملی. دا منافقین دا په مکه مکرمه کې نو، د نبی علیہ السلام د هجرت نامخ کې په مدینه منوره کې 15 ډلې اوسېدې، بنو قریظه، بنو نذیر، بنو قینقاع، اوس او حزرج. دی 15 ډلو یو میټینګ وکړ چې ځان ته یو مشر پکار دی. په دغه وخت کې په دنیایي لیول سره پدې کې یو خيار سړی وو، دا غنمو عبد الله ابن ابي ابن سلول، وې دا به زمونږ مشر شي. داغه د پاره تاج جوړېدل شروع شو. لا تاج وتا ورپسر کړی شوی نو چې د الله شان ته ګوره. نبی علیہ السلام مدینه ته هجرت کو، مدینه منوره ته راغی، چې پیغمبر مدینه منوره ته راغی او د خلق کرامات شو. او د نبی علیہ السلام یو خبره، د پیغمبر د تلو انداز، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د گفتگو انداز، د پیغمبر اخلاق، معاملات، د خلکو سره شفقت او رحمت، چې خلکو لیدو خلک نور را ډیرېدو. ابن سلول وی خلکو زم مشر مقرر کړي، مودې پکې بغیر د وټونو مشر شو. دا څنګه چل دی؟ په دې لکه غټ حسد پیدا شو. خود دوی که زخ کاره د پیغمبر خلاف کوما، نو دا ټول خلق زما خلاف کیږي. نو لکه دنه دشمنی ساتلا او ظاهر کی دوستی کولا، جهاد تتلو، مستتلو، مشورو تبراتلو، پټ پټ به شیطانی کولا. بای صحابه کرام پی پوښوي وو. عمر ابن خطاب خوراغي وی اې دا الله رسوله د دې سړی نه اثر نه وامه. پیغمبر وینا مړه پرې دوا د مسلمانې نوم دی ور پورې دی، خلک بو چې محمد ګوره یو مسلمان خپل مرګره وجلو. قران کریم کې د دې ډیر زیات قباحتونه بیانوي او په سخت لهجه کې. شاه ولی الله رحمت الله علیه وجيبه خبره لیکلې ده. وې امدتا وی که تاسو سره د منافق باره کې آیت کې مشکل راشي کنه چې دا بسنګ منافقو، نو وی تاسو داسې د خانانو ملنګانو تالی سټ نه دي، وی دی خلکو ته ګوره نو په تاسو به دغه آیت کولو شي. بیا خبره مو خیال ده د خانانو بادشاهانو الته چمچه کېده اغیتا. قرآن کریم په دی باندې سخرت کوي چې دی په مخامخ یو شانتی او پشیشا بل شانتی. کله قرآن وی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یخادعون الله والذین آمنوا. سورت بقره کې د دې د قباحتونو بیان دی، په سورت محمد کې هم او په سورت توبه کې هم. سورت النساء 154، توبه 38 42 ګڼ آیتونه دي. نو قرآن کریم د دوو ډلو سره سکول خطاب کول، غیر منقاد او منقاد. غیر منقاد دغه شپږ ډلې وي، منقاد مؤمنان دي. د مؤمنانو باره کې با یو سو آیتونه ذکر کو. او کله چې قرآن کریم د مؤمنانو تذکرہ کوي، نو کله دی ته زیری ور کوي، کله تسلی ور کوي، کله تشجیع، کله د دې ربط القلب ذکر کوي چې دې ته مې پزله باندې مضبوطواله راوستو، کله وته امور دافعه العذاب ذکر کوي، داسې اعمال وته ذکر کوي چې دا کوي چې عذاب در باندې ناراضي. نو کله ترغیب ور کوي، نو کله د مؤمنانو اوصاف بیانوي. راځي یو سو آیتونه وګورئ. سورته زمر 43 پارا آیت نمبر 18. سورۃ الزمر آیت نمبر 18. تاسو له خپل پته لګی چې دې آیت کې څه دي. والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى
فبشر عباد الذين يستمعون القول والذين آغا کسان اجتنبوا الطاغوت چیزان بجساتی د بندگی د غیر اللہ نام وانابوا الى الله اللہ طرف ترا گرزی چکم خلق د غیر اللہ د بندگی نزان ساتی لهم البشرا دی د پار زیر دی سدی فبشر عباد اے پیغمبرا زما بندگانو تزیر ورکا رب استا کم بندگان الذين يستمعون القول چه قرآن تا وق دی سبحان اللہ دا خلق د زیر مستحق دی چراغلی خپل کارونه رست مخی کڑی زو قرآن تا فبشر عباد دا قرآن دا اوریدو دون الوی مقام سورت نحل آیت نمبر 32 گو رہے سورت نحل آیت نمبر 32 الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین الذین آغا کسان چھ ملائک تنسا اخلی طیبین پدا سے حال کی چھ دی عقیدے پاکی د شرکنا د هر قسم شرک نه چې څوک پاکی کنا او ملائک چې تنسا اخلی نو ملائک ورتوي سلام علیکم ملائک وت سلام کی سبحان اللہ سلام علیکم سلام دی پتاسو سورت انفال آیت نمبر 10 دا د مومنانو تذکرہ دا پا قرآن کی وما جعله الله الا بشرا اگورا اللہ چی دا گن ملائک پا میدان بدر کرا لے گلا دا خود زیری دا پارا مومنانو دا پارا قرآن زیری ذکر کیا آل عمران 21 سورت آل عمران آیت نمبر 21 مومنانو سر انداز خطاب اللہ اللہ مومن خو نن ندی خبر چی ما سر اللہ پا کم انداز سر خبری کئی سورت بقرہ آیت نمبر 25 وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کل قرآن تسلی ورکی فلا یکن فی صدرک حرج لکی بتنگسیان راولی کلوی وربطنا علی قلوبهم پزلون میں والا پٹے ولگولے پزلون میں والا پٹے ولگولے کل والا ترغیب ورکی چه دا کارو کے حکم ورتکی نو کل قرآن او صاحب بیانی اگور سورت بقرہ اول آیتنا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة التا پینز صفتونا نو انفال 2 کے بیا پینز صفتونا سورت انفال آیت نمبر 2 الذین یذکرون اللہ دارنگی سورت بقرہ آیت نمبر 177 سورت المؤمنون اول آیتنا سورت یونس 71 انعام 74 ہود 54 دی سرا ورکوٹ غنتا بل یو سبق چې سبا د پارا دا تمهید شي د قرآن کریم چې کله په یو صورت کې یو اهم مسله یو اهم مضمون ذکر کړي دا غینه تعبیر کیږي په داوا د صورت سره چې هغه د ټول صورت د پارا په منزل د محور وي او داغه صورت باقی مضامین دغه داوی نه چاپیره گردش کوي دکا نور مضامین دغه داوی د ثابتولو د پاره ممد او معاون وي د صورت یو مرکزی مضمونی یا موضوع هغه ته داوا د صورت ویل کیږي کله د بیان شوی داوی داغي د یو اړه داغي ډیر وضاحت پکاري نو پاغي باندې رانا اچولی شي یا دغه داوی متعلق یو شبهه ده داغي ازاله کیږي دې ته ویل کیږي بیا تنویر په داوا کله مونږ وایو په دې ځای کې داوا د صورت دارا کله به دا تنویر دې په داوا نو چې تا ته پته تنویر په داوا دغه داوی د زیات وضاحت د پاره
نو کله د داوی د منونکو د پاره چې په دې داوا باندې کلک مضبوط پاتې کېدل پکار دي چې دا دعوت په عمل کې راولي نو د خپل باطن د اصلاح د پاره او په دغه د استقامت د پاره امور مصلحه ذکر کړي امور مصلحه دغه داوی منونکو د پاره کله قرآن زیری ذکر کړي دی زیری ته تبشیر یا بشارت ویلی شي نو دا کله د دنیا د نعمتونو نو هغه ته بشارت دنیوي وي او چې د آخرت د نعمتونو هغه ته بشارت اخروی وي کله دغه داوی د نمنونکو د پاره یره د عذاب ور کوي دغه ته تخویف وي نو کله دنیا د عذاب نه یره تخویف دنیوي کله د آخرت د عذاب نه یره اله تخویف اخروی کله د دې داوی د منلو د پاره چې د خلکو شوق پیدا شي نو یو مضمون روان کی وې دې کې لکه ترغیب دی ښا دغه ترغیب ال القرآن دی ترغیب ال التوحید دی چې شوق د دې داوی سره پیدا شي د دې داوی چې دا خلق اومني او ضد پریدي نو دا غي د پاره ولکل ترهیب ذکر کړي یو رعب ولا ذکر کړي کله د داوی د منونکو باندې د منکرینو طرفنا تکالیف او سو کې تکذیب کوي نو دې لپاره تسلی ذکر کوي د داوی منونکو د دې د تبلیغ پدې کې تکالیف او خلق تکذیب کوي نو دا دک منونکو د پاره د اطمینان د پاره تسلی ذکر کیږي کله دا نامناسب امر د قباحت د پاره تشنیع ذکر کوي تشنیع چولې دا غلط کار کوي کله د داوی د وضاحت د پاره مثال ذکر کوي نو ایت تمثيل ویل کیږي کله کله یو سړی د دنیا په لالچ کې ډیر ور ډوب دی پیسې تسم بیبي ویخه موز ور پاتے قرآن ور پاتے دین ور پاتے بس پیسہ و پیسہ منی میکس دا میر گو نو کل قرآن التا مضمون و تشورو کی تزہید من الدنیا دنیا سر لما لگا و مڑا دا خوار سپاتی دی نو کل سوک بیزای مطالبہ کئی نو دا غید پارا رٹنا ذکر کئی نو آئیتا زجر وئی کله په قرآن کې یو واقعیا شروع ده یو مضمون واقعیا شروع ده په دې میز کې الله په کې خپل ارشاد ذکر کی لکه د نوح علیہ السلام کی روانه ده نو میز کې په کې الله خپل یو خبره ذکر کی نو بیا غ واقعیا د نوح علیہ السلام شروع شي نو دې میز کې خبره تا ادخال الهی ویل شي د دې د واقعیا اسنیغه سربتی صدپ د وهمی کله د راتلون کی مقصد سره مناسب عبارت اول کی ذکر کی بطور تمہید لکه تمہید کې چې کم اهم مضمون دی داور روانه ده نو د اغي سره مناسبت کې اول کې س تمہیدی خبري ذکر کی چې دې ته سړی ذهنن رډی شي دغه تویل کېږي براعت الاستهلال براعت الاستهلال خجی بل خبره کله یو واقعیا مقصودی داغي یو عیسی صراحت سره بیان شي او داغي بل عیسی حذف کی ځکه چې هغه معمولی سوچ فکر سره معلومیږي دغه تویل کیږي اندماج یا ادماج قرآن کې و مثالونه راځي مونږ به دلته کې ادماج دی یا اندماج دی نو چې تا ته پته چې دیزه کې یو عبارت محذوب دی په لږ سوچ فکر سره معلومیږي کله یو واقعیا ذکر کیږي نو نتیجه وتلانه د ذکر شوی خو داغي سره نور متعلقات ذکر شي نو هغه متعلقات نو رستو بیا هغه مضمون وته شروع کی په دې میز کې پکې داسې داغي سره متعلق خبري ذکر کی دغه تا ویل کیږي اعاده برای بعد عهد اعاده برای بعد عهد
بیا دا چې کومه د صورت داوا ده د دې د ثابتولو د پاره څلور طریقې دي د داوی د ثابتولو د پاره څو طریقې دي څلور طریقې دي نمبر 1 دلیل عقلی نمبر 2 دلیل نقلی نمبر 3 دلیل وحی نمبر 4 الحلف قسم د داوی د ثابتولو د پاره څو طریقې دي ان شاء الله باقی سبانی درس کې اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين